شیرانی صاحب اسرائیل تسلیم کو نو بیا ګل نصیب خان صاحب سے چلو کو دسه چلو کو میډیا والے ته پاګه ورسته پوسو کاغه وینا موږ د اسرائیل مبارک یو مغه موقف ته شجاع الملک نه تاسو کو نو بیا د حافظ حسین احمد صاحب په سويست اچ پسه ته خلک وباسه پی ډی ایم باندې زما محترم چې نېشنل پارټي لاړه اوس وی بیا پی ډی ایم جوړو نو بیا پی ډی ایم چته جوړیږي بیا پی ډی ایم اخو تا دې زه تر رسول چې په ایمان یو چې پیپل پارټي وی چې استعفا نه ورکو ځکه دا حکومتونه دي د سند حکومت بچاره د چاري د تاسو زما خبره ته خیال لګنه د پیپل پارټي دی کنه نو د زرداری دماغ خراب دي او په مرکز کې او په سینټ کې د چاو یعنی دویم پوزیشن د چا دی نو د زرداری دماغ خراب دي چې بزي وینا د نه وی چې د خپل مفادات دي یا د خپل وینا دعوت ایجنسو وي نېشنل پارټي لړا وی دعوت ایجنسو وي او نوټس ولا ورک او هغه نوټس شلو اوس وته راځه نو دا چې د ابل رز مسلمانانو پرون بیا کافرانو بل ورځ چې بیا تاسو سره ناراضي بیا به کافرانی یو ورځ به مسلمانان کې یو ورځ به کافران کې یو مریم لا مسلمانه ده نور لا خیر خیرت شهباز شریف هم مسلمان نه تاسو دا پوسټونه وینئ اوس خو لکه جمعیت علما کې دننه د ګرځېدو ضرورت نشته هر سار پوسټ روزي کنه یو مریم چې ده دا رابعه بصري رحمت الله علیه ده نور ټول چې کوم دی نو یو ورځ سار کافران دي او ماښام مسلمانان دي نو دا به ته څنګه بیا یو ځای کې یا خو د وروستو خلک پوه کا چې دا فتوا نه خوشي کوي د اسفندیار خان زوی یو ورځ ویډیو بیان جاری کړ چې زمونږ تاسو سره اتحاد او نو اوس موږ لاړو نو دا راته کله یهودیانو ویلي دي خو بس اتحاد و نه چلېدو نو خو لاړو زموږ خپله خوښه ده خپله پارټي ده خپله شورا ده خپله فیصله ده نېشنل پارټۍ ته د خپلې پارټۍ د فیصلې حق شته که نه پیپل پارټۍ ته د خپلې پارټۍ د فیصلې حق شته که نه او مسلم لیگ ته د خپلې فیصلې حق شته که نه جماعت اسلامي ته خپل حق شته که نه یو سړي ته ازادي رایې حق شته او که نشته نو زما محترمو چې کله د ټولو خلکو ته حق شته نو چې ستا نه لړ شي دا یهودیان ولي یا چې ته وباسې نو ویم باسې ته او یهودیان هم همغي دا کومې فتوې دي نو زما محترم ورونو او بیا دا ده چې هغه ځای 200 روپۍ میلاو شوي او دغه ځای 200 عربه روپۍ میلاو شوي او هغه ځای 200 عربه روپۍ میلاو شوي دا ټول خلک د غله زامن دي د شیرانی صاحب چې کوم دی نو بهرحال زما محترمو خبره ته سوچ کوو د شیرانی صاحب کور به هم ګورو اجره به هم ګورو ریکارډ به هم ګورو حکومتونه به هم ګورو ستانه عمر ډېر شو په دې د حافظ حسین احمد بیټک به هم ګورو بیماری به هم ګورو ټول عمر به هم ګورو ته به موږ ته وایې به دا د جلسو خلک دي سار له به بیا ورته ووایې چې ګورې ټرک به نه کوې بس بیا سار له بیا د جلسو نه دي وی تاسو راځئ تاسو وی بیا د جلسو نه زما محترم ورونو که موږ د جلسو خلک یو که نه یو او که موږ د پیسو خلک یو که نه یو که موږ د یهودیانو نه پیسې اخیستې دي او که نه دي تا باندې چې داسې لوټکې وانړو نو یاد ساته انشاءالله جمعیت علما به هم دلته یي که خیري دا جمعیت علما اسلام دا د چا د چاپلوسۍ جومات نه دی دا شیرانی هم پیژني او دا شجاع الملک هم پیژني ته به یو څو ورځې ډېر کوشش وکړې چې دا اسرائیلي ورته ولیکه تا چې ټوله ورځ د جو بایډن صفت کې دا ته د څه لپاره کې څه چل دی بله ورځ چې بیا کوشش کوې چې جلسې د ما سره کینی زه د جلسو شوم چې تا وویستم اته شپه ورځ لګیا یې هلته په درګاه کې پروت دی هلته په دروازه کې پروت دی که نن یې درته تشه سترګه وواله بیا به 4 لوټاړی ورځې به نو زما محترمو درس کوو
سالار د جمیل